من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الله فرمایي چا چې الله له قرض حسنه ورکړي. قرض حسنه څه ته وي؟ اول قرض پیژندل، دویم قرض حسنه څه ته وي. قرض دغې خبرې ته وي چې ته چاله شی ویر کړي یا دې تو حق په خپل پسې پاتې شو. که هر څوک وي دغه ته قرض یې، مطلب یې تو بېزتي وشوه، ته دې بېزتي بدله اخلي، دا قرض دی. چا ته دې کنځلې وکړلې، تو ته کنځلې کوي، دا قرض دی. همدارقم په ذهنو کې په تمامو عباداتو کې قرض ده. او په قرض حسنه څه ته وي؟ معنا د چا سره بهترین قرض کول. نو په روپو کې بهترین قرض دا دی. یو حدیث کې روسی چې چا سره داسې قرض چې هغه بهتري، معنا د صحابه کرامو دا رولو او د بې زندګي وه چې چا سره به قرض وکړلو نو به بار بار ورته نه یادول، بار بار به نه یادولو. همدارقم چې چا به لوس تنګ و، معنا به ورسره نه وي، هغوی ته به بخشش کول. علما فرمایي چې قرض حسنه کې 3 صفات وي. قرض حسنه کې چې کله 3 صفات موجود شول دغه قرض حسنه وي. او دا الله پاک ته ورکول الله یې په سوونو او په زرونو او په لکونو قبلوي. چې کله پکې 3 صفات. اولنۍ خبره مال حلال وي. حلال مال صدقه کول او الله له قرض ورکول د الله پاک ډېر زیات خوښوي. دویم نمبر چې کله انسان پکې رضا وي، معنا داسې نه وي چې په خپله رضامندي باندې په خوشحالۍ سره نه ورکوي. ځینې خلک یې مړه هم یو تو نن تنګ شو رزګون به ډاکي. الله فرمایي چې داسې چنده ورکو چې تاسو پې خوشحال و، زړه ته پې سکون وي چې ما د الله له قرض ورکو. او دریم نمبر صفات علماو ذکر کړی دی چې د خاص د الله د رضا لپاره. داسې نه وي چې په چا باندې احسان وړوي یا چا له د تکلیف ضرر پې ورکړي. الله فرمایي چې دا مال ته نه. نو دا 3 صفات. اولنۍ چې مال حلال وي، حلال مال د الله د رضا لپاره، خوشحالي د الله د رضا لپاره چې ورکړي. او دریم نمبر خوشحالۍ سره. دا 3 صفات چې کله پکې راغل نو دلته قرض حسنه وي. نو چلان چې کله چله قرض ورکوو، بهترین قرض ورکوو، ما یې ورته یادوو، مهلت ډېر ورکوو چې څومره مهلت هم زړه غواړي. خو داسې هم نه لکه مخکې پېره مولانا صاحب ته یو کسانو وویل چې یاره مولانا صاحب کوشش وکړه، ممبر باندې خبره وکړه، خال پیسې نه لرلی. نو چې خیر سره وي